آیا واقعي به اوس د عمران خان او د پی ټی آی مشکلات ختم شي؟ ځکه نوی چیف جسټس یحیی افریدي حلف اخیستلی دی. په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. په لومړۍ ورځ باندې حکومت ته یو غټ سرپرایز هم ورکړی دی. د قاضي فیض عیسی یو غټه حکمنامه هم معطل کړې ده. په سپریم کورټ کې غټې تبدیلیانې هم شوي دي. عمران خان سره په ملاقات کولو باندې پابندي ختمه شوې ده. اوس په عمران خان سره خپلې خویندې او وکیلان هم په آزاد باندې مقابل ملاقات کول شي. کپتان سره د ملاقات چې کوم بندیز او هغه ختم شوی دی. نواز شریف نه پس قاضي فیض عیسی هم پاکستان پرېښو. قاضي فیض عیسی کوم ملک ته تللی دی، په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې جاری کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. قاضي فیض عیسی ریټایر کېدو نه پس نوي چیف جسټس قاضي یحیی افریدي یحیی افریدي چیف جسټس یحیی افریدي د پاکستان چې کوم نوی چیف جسټس دی هغه یحیی افریدي دی جی. نو یحیی افریدي حلف اوچت کړی دی. صدر آصف علي زرداري هغه نه حلف واغشتو. په دغه تقریب کې وزیر اعظم آرمی چیف او د څلورو صوبو وزیر اعلی هم شرکت کړی جی. بل نور ججز هم په دې تقریب کې شرکت کړی. خو چې کله قاضي فیض عیسی ته الوداعي تقریب نو په هغې کې ججز غټ ججز چې کوم دی او وکیلان چې کوم هغه شرکت نو کړی جی. د قاضي فیض عیسی نه خپل ججز او وکیلان هم خفه. چیف جسټس یحیی افریدي حلف اخیستو نه پس په لومړۍ ورځ ډېر غټ احکامات جاری کړي دي. ډېر غټ حکمونه جاری کړي دي. ټول لومړنی حکم چې کوم دی په 28 اکتوبر باندې فل کورټ اجلاس راغوسته دی. د سپریم کورټ ټول ججز به په دې اجلاس کې شرکت کوي. دې نه علاوه یحیی افریدي د قاضي فیض عیسی یو غټه حکمنامه هم معطل کړې ده. د ججز کمیټې کې تبدیلی شوې ده. دې کمیټۍ نه سینیر جج منیب اختر چې کوم دی برطرف کړل شوی و. لکه دای چې کوم هغه دینه مخکې پریکټس اینډ پروسیجر بل کې دای چینجز راوسته و. صدارتي او ارډیننس پاس شوی و. نو په هغه صدارتي ارډیننس کې قاضي فیض عیسی یو خپله په دغه بینچ باندې ناست و. یو ځان سره سینیر جج کېنولی او دریم جج په خپله خوښه باندې ځان سره په دغه بینچ کې کېنولی او 63A قانون کې دای چینجز کړي جي. چینجز پکې داسې کړي چې د یوې پارټۍ سړی بلې پارټۍ ته ووټ ورکولی شي. لکه تاسو به کتلي د پی ټي آی MNA 9 MNA او 2 سینیټران یې اخیستلي جی. نو هغه د دغه 63A قانون په وجه باندې وشو. که چېرې 63A قانون کې چینجز نه شوي نو بیا دی دغه کسان نه شو ایښتی. ځکه که د یوې پارټۍ 63A قانون مخکې داسې و چې د یوې پارټۍ سړي به که چېرې بلې پارټۍ ته ووټ ورکړو نو هغه ووټ به هم ریجیکټ کېدو او هغه سړی به هم ختمېدو. ډي سیټ کېدو به د هغه به د MNA سیټ تلو نو ووټ به هم ریجیکټ کېدو نو فایدې نه وه. نو دی 63A قانون کې دا چینجز وکړل قاضي فیض عیسی چې ووټ ورکولی شي، فلور کراسینګ کولی شي. مطلب هغه ټول قانون یې بدل کو او دغه په خپله خوښه باندې بینچ جوړ کړی. نو نوی چیف جسټس یحیی افریدي چې راغو دغه بینچ یې معطل کړو او په دغه بینچ باندې یو به دی خپله وي او دوه به ورسره موست سینیر ججز وي چې یو منصور علي شاه صاحب دی او یو جسټس منیب اختر دی. نو قاضي فیض عیسی زوړ چې کوم چیف جسټس و هغه ته منیب اختر برطرف کړی او د خپلې خوښې جج یې پکې کېنولی جي او هغه هم د صدارتي ارډیننس په وجه باندې. نو اوس د راتلو سره دغه کمیټې چې کوم ده دی کې چینجز کړي دي او منیب اختر یې په دغه کمیټۍ کې دوباره شامل کړی دی جي. خبل په عمران خان باندې چې کوم عمران خان سره د ملاقاتونو سلسله بنده شوې وه. 3 اکتوبر نه دغه سلسله بنده شوې وه. نو اوس عمران خان سره ملاقاتونو نه پابندي ختمه شوه. اوس په عمران خان سره خپل وکیلان او د خاندان خلک ملاقات کولی شي. د زیارت پر ورځ باندې او د 9 پر ورځ باندې به دا ملاقاتونه کیږي. عمران خان سره په هفته کې دغه 2 ورځې ملاقاتونو دپاره مختص شوي دي. خو یو خو نواز شریف پاکستان پرېښو. قاضي فیض عیسی چې کله د پاکستان چیف جسټس نواز شریف راغو چې د هغه ریټایرمنټ وایستو هغه ریټایرډ شو نو نواز شریف هم لاړو. خو نواز شریف تلو سره په 25 تاریخ باندې قاضي فیض عیسی ریټایرمنټ وایستو او په 26 تاریخ باندې قاضي فیض عیسی د خیر سره پاکستان پرېښو او سپین ته روان شوی دی جي. لکه دې نه مخکې د انډیا یو کس او د یورپ ملک یو سړی وغی وي د پاکستان چې دا کم خلک دي دا غټ خلک وای دا د پاکستان د غي د پاره قبرستان دی. ځکه وای دی چې ټول عمر په بار تیر کې او چې بیا کله مړ شي نو لاش پاکستان ته اوسینو پاکستان د دې د پاره قبرستان دی. نو د پاکستان چې کم دی د خلکو د پاره قبرستان دی. لکه نواز شریف شو، قاضي فیض عیسی شو، دای چې دلته کې په ډیوټي باندې وي، بلاس کې پاور وي، مخکې شالته سکیورټي وي. نو دای خو خوشاله خو چې کله دای نوکری ختم شي نو دای خپل نوکری داسې کړی وي چې بیا دای په خپل وطن کې خطرې، بیا دای په خپل وطن کې یو ورځ نشي تیرولې جي. نو دا اپډیټ شو دا د پاکستان حل. الله پاک دې زموږ په حال رحم وکړي. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.